أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم. دا الله رب العزت عظیم احسان اور کرم دے چې الله پاک مونږ او تاسو ته توفیق راکړه او په دې فانی ژوند کې په دې ختمېدونکي ژوند کې سلغوندې لمحې سلغوندې ساعتونه د الله د دین د زده کړې دپاره مونږه فارغ کړل. الله رب العزت دی زمونږ د ژوند دغه لغونې وخت دا هغه ډیر ژوند د کامیابۍ سبب وګرځي او څه چې وایو او اورو الله پاک دې مونږ ته په هغې باندې د عمل توفیق نصیب کړي. د تربیت په حوالې سره څه ترغیبي خبرې چې هغه زمونږ د ژوند دپاره لازمي او ضروري. زنانه عموماً دا خیال کوي چې زما د ژوند مقصد هغه صرف د کور په چار دیوالۍ کې دننه د نارینه خدمت او د بچی پرورش کول دي. د دین په حوالې سره یو لوی او غټ کار هغه زه نشم کولی. حالانکې داسې نه ده، امت کې داسې زنانه تیرې شوي دي چې هغوی د کور په چار دیوارۍ کې د خپلو نارینهو د خاوندانو خدمت هم کړی، خپل کور هم سنبال کړی، خو د دین دپاره یې دومره عظیم کارنامې او دومره عظیم کارونه کړي چې تاریخ هغه په یو لوی شان باندې او په یو لوی نوم باندې هغه یادوي. که موږ هم دا نیت وکړو چې زموږ د کور چې څومره ذمهوارۍ دي د هغې سره سره زموږ د دین زده کړه او په دین کې کامیابي او په مخه تلل دا هم زموږ د ژوند مقصد دی. د دین په حوالې سره یو مقام یو منصب داسې دی چې هغه زنانه نشي حاصلولی. د هغې نه علاوه چې د دین او د ایمان څومره مناسب دي څومره مقامات دي هغه ټول زنانه حاصلولی شي په شرط د دې چې هغه کوشش اور محنت وکړي. کم مقام دی چې هغه زنانه نشي حاصلولی، الله رب العزت د خلقو د اصلاح دپاره انبیا اور پیغمبران را لیږلي دي. دغه انبیا اور پیغمبران د الله پاک ټول نارینه را لیږلي دي. د آدم علیه السلام نه راونیسي زمونږ پیغمبره پورې څومره خلق چې د اصلاح دپاره د پیغمبرانو د رسولانو په جامه کې راغل نه نو دا نارینه یوه زنانه هغه الله پاک نبی او پیغمبر نه ده جوړه کړې، رسول یې نه ده رالیږلی. د دې نه علاوه د ولایت مقام دی، د الله نږدېوالی حاصلول دي. څه داسې زنانه دي چې هغوی د الله نږدېوالی د نارینهو په مقابله کې زیات حاصل کړی دی، د دین دپاره یې زیاتې قربانۍ ورکړي دي، عظیمې قربانۍ ورکړي دي. د اسلام دپاره د خپل ځان او د خپل وینې قربانۍ او د شهادت مقام حاصلول دا د ټولو نه اول زنانه حاصل کړې ده، بیا نارینه هم حاصل کړې ده. خو د اسلام د ټولو نه اولنۍ شهیده، د اسلام د تاریخ د ټولو نه اولنۍ شهیده هغه نارینه نه دی بلکې زنانه ده. پیغمبر علیه السلام په دې نظر خو ډېرو خلقو لیدلی و، زنانه هم لیدلی و نارینه هم لیدلی و چې دا د عبدالله او د آمنې زوی دی او نوم محمد دی. صلیح کاله د مکې خلقو په دې نوم باندې پیژنده، خو صلیح کاله بعد د ټولو نه اول چې په دې تعریف په دې تعارف په دې حیثیت چې دا د الله رسول دی نو د ټولو نه اول یو زنانه لیدلی دی چې هغه زمونږ او ستاسو د کل کائنات مشره مور حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ده، چې هغې د ټولو نه اول د ایمان په حالت کې او پیغمبر علیه السلام د رسول الله په شکل باندې لیدلی. دا هم د یو نارینه خاصیت نه دی، دا هم د یو زنانه خاصیت دی.
د قرآن پاک اولنی الفاظ اوریدل دا غوږونه، دا سعادت، دا هم الله زنانه ته ورکړی دی. د قرآن پاک اولنی وحی په پاک پیغمبر باندې په غار کې راله، حضرت جبریل راوړله. نو د الله پیغمبر چې کور ته راغی نو حضرت خدیجې ته تپوس کو چې پتا څه وشو، دا رپرپی د باندې، دا تبه د باندې پتا څه شي دي. نو پیغمبر علیه السلام هغه حالت بیانوي چې داسې څوک راغی زه یې راونیولم او ما ته دا الفاظ وی چې اقرا بسم ربک الذی خلق. دا 15 آیتونه د ټولو نه اول دا زنانه اوریدلی دي. ورنن زمونږ د قرون نه قرآن پاک رخصت شو، موبایل راغی، گانې رالی، تماشې رالی، کارټونان رالل، سار نه ماښام د ماښام نه سار د زنانه سره موبایل او 24 غنټې په موبایل کې مشغولی. نه اوس د اولاد تربیت پاتې شو، نه د خپل ځان تربیت پاتې شو. څومره غټ مقامو چې الله ستاسو غوږونه د قرآن پاک د اوریدلو دپاره منتخب کړي، نن تاسو په هغه غوږونو باندې له لعب لا یعنی او فضول شیزونه اورئ، غیبتونه پې اورئ، بهتانونه پې اورئ. دا غوږونه الله د دې دپاره انتخاب نو کړی، الله انتخاب د دې دپاره کړی چې قرآن پې واوره. او ستاسو څومره لوی اعزاز و چې حضرت ابوبکر ته دا اعزاز حاصل نه دی، حضرت خدیجې ته حاصل دی. بیا د الله پیغمبر د ژوند اخرنۍ سلګۍ چې وهلې ده هغه د یو نارینه په جولۍ کې نه ده وهلې. د اخرنۍ سلګۍ دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی سلاخ ته نږدې صحابه کرام موجودو، ځانونه پې شندل، مالونه پې شندل، مالونه پې قربانول، ځانونه پې قربانول. خود دا اخرنۍ سلګۍ دا هم د زنانه په غیږ کې وه او هغه مور و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. څه مقام استاسو نن د زمانه غفلت من کم ځای ته راورسولو. شپږمه اومه صدۍ ده، یو زنانه خپل معشوم بچی چې د هغه عمر 15 کاله یا 6 کاله دا عمر دی، مکتب ته جماعت ته بوت، استاذ ته وی چې زما دی بچی ته قرآن ووایه. وی دا معشوم یتیم دی، پلار وفات دی، د ده سره به لږه خواري کوي، لږ خیال به کوي. معشوم استاذ ته کېناست، اول اعوذ بالله، بیا بسم الله، بیا سورت فاتحه، بیا الف لام میم نه شروع کیږي. استاد چې دغه شروع کول نو معشوم وی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. دوباره استاد وی په دریم ځل وی، معشوم د دغه ځای نه شروع کوي. استاد ته تپوس کوي بچیا قرآن پاک د الحمدلله نه او د الف لام میم نه شروع کیږي، زه تا ته قرآن د شروع نه شروع کوم، ته 15مه سپاره شروع کوي. نو بچی وی چې حضرت امام صاحب استاد جی زما مور د قرآن پاک حافظه وه، هغې به چې ما له پی را کول زه به یې اوده کولم، زه به یې قلارولم، نو هغې به د قرآن پاک تلاوت کو. د هغې په ژبه به سندرې نه وي، ټپې به نه وي، له لعب او غیبتونه او تهمتونه به نه وو، هغې به د قرآن پاک الفاظ وي، د قرآن پاک تلاوت به یې کو. وی دا 14 سپارې مې د مور په غېږه کې ویلې دي، دا خو مې زده دي، ته د 15مې سپارې نه ماته شروع کا او دا کم باقي قرآن چې پاتې دی دا راته ووایه. څه شو هغه میندې، څه شو هغه غېږې چې داسې بچي به پکې زیږېدل او د داسې بچو به تربیت کېده. نن زنانه 20 کاله، 30 کاله، 40 کاله دومره عمر ته ورسېدلی، قرآن نه دی زده، ځان له قرآن نشي ویلی. دا لا څه کوي، ځان له چې کوم مونځ کوي د هغه مونځ الفاظ صحیح نه دي او د هغې د صحیح کولو کوشش هم نه کوي. فرض مونځ دی، یو لفظ پکې غلط شو نو مونځ نه کیږي. خدا سوچ نشته دی چې زه به خپل مونځ څنګه صحیح کوم، زه به خپل الله اکبر، سبحانک اللهم
الحمد قل هو صلیخ کاله وشو منځونه کوي دا صلیخ کاله دا منځونه په یو قل هو باندې کیږي ماسپخین 10 رکعات دي په 10 واړو رکعاتو کې په هر رکعت کې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله اکبر درس غبطه دا منځونه دي حالن کې فقهاو مسله لیکلې ده چې د چا طاقت وی او بل صورت از د کولې شي نو دغه یو صورت به مقرر په هر رکعت کې نه وي کم سے کم د قرآن آخرنۍ 10 صورتونه دا خو مونږ ته یاد پکار دي دا خو مونږ یاد کو او څه زنانه الحمدلله دا هغو عجیبه سوچ عجیبه تربیت دي دلته هم داسې زنانه شته دی چې هغه میندې دي او د ډېر عمر دي په دې لوی عمر کې په دې بوډاوالي کې راځي خپل قرآن پاک ناظره صحیح کوي خپل صورتونه خپل منځونه صحیح کوي خو اکثریت هغه د دې نه غافله ده نو چې موږ ته په خپله نه یې ازده نو موږ به د خپلو بچو څه تربیت وکړو معاشره که سمیږي نو زموږ د لاسه به سمیږي که روانېږي زموږ د لاسه به روانېږي یو دانشور وي تاسو موږ ته ښه میندې راکئ زه به تاسو ته ښه ځوانان درکم صالحه او نیک زنانه د هغوی په تربیت چې کېږي بیا به صلاح الدین ایوبي غوندې ځوانان پیدا کېږي بیا به د نور الدین زنګي غوندې ځوانان پیدا کېږي بیا به د محمد ابن قاسم په شانتې ځوانان پیدا کېږي او که موږ دین بیزاره خلق هغوی د دین قدر ونه که د اسلام قدر ونه که نو یو وخت به داسې راشي الله دې نه کړي الله دې نه کړي خو زموږ بچو ته به لا اله الا الله نه ورځي بیا محمد رسول الله به نه ورځي اوس خو هغه الفاظ زده دي دا په دې نه پوهېږي چې د لا اله الا الله مقصد څه دی په دې نه پوهېږي چې د محمد رسول الله مقصد څه دی خو کم سے کم د لا اله الا الله محمد رسول الله د الفاظ خو زده دي دا هم د الله یو لوی نعمت دی خو که چېرته زموږ غفلت دغسې و نو هغه ورځ به راشي او الله دې موږ ته او زموږ نسلونو ته د مسلمان نسلونو ته هغه ورځ د تاریخ نه ښیي چې زموږ نسلونه د کلمې نه نابلد شي خدا به زموږ په غفلت کېږي نو د دې غفلت نه راوتلل پکار دی دا غفلت ختمېدل پکار دی یو صالح معاشره تشکیل کول پکار دی او د هغې دپاره به بنیاد دغه زنانۍ دا میندې به دا د کور سرپرستې دي دا د کور نگهبانانې دي دا د دنیا دپاره د کور څنګه انتظام کوي د زوی نه تپوس کوي چې بچه دوی مرض د چوټي دې کړې ده دیاړي دې خرابېږي نوکري به دې خرابه شي ته څه نه راوړې موږ به څه خورو دغه ماشوم د سار مزد نه کوي دغه ماشومه د سار مزد نه کوي د ماسپخین نه کوي د ماسخوتن نه کوي تپوس دې نشته دی څنګه چې الله په موږ باندې مز فرض کړی دی داسې الله په موږ باندې پرده فرض کړې ده د مز دپاره قرآن پاک کې ډېر ځای الله پاک وینا کړې ده اقیموا الصلاة اقاموا الصلاة یقیموا الصلاة یقیمون الصلاة مختلف شکلونو سره الله ویلی دي په مختلف صیغوی ویلی په مختلف الفاظ په مختلف انداز ویلی خو د مز دپاره الله صورت نه دی نازل کړی د زکات دپاره الله صورت نه دی نازل کړی د روجې دپاره الله صورت نه دی نازل کړی واحد عمل دی پرده سوره نساء ټول صورت په دې بیان دی چې پرده وکړي ټول صورت سوره نور احکامات داخلي د کور چار دیوالی د کور عزت به څنګه محفوظ کوي وی پرده وکړي سوره احزاب کور به څنګه محفوظ کوي پرده وکړي ودا څه دی ودا مې د ترور زوی دی دا مې د ماما زوی دی دا مې د تره زوی دی نو چې د دونه پرده نشته بیا به د چا نه پرده په ګلې کې چې کوم خلک ګرځي را ګرځي هغه خو زموږ هسې پرده ده هغه خو پردي دي زما کور سره څه کوي پرده خو د دونه ده تره زوی نامحرم دی د ترور زوی نامحرم دی د ماما زوی نامحرم دی د ده سره سلام کول د ده سره خبرې کول دا ناجایز او حرام دی دا ګناه کبیره دی دا لوی ګناه دی اوس دا خبره چاته ووایي که دا مسله بیانوي دا خبره کوي وی تاسو خو مولوي صاحب معاشره ده خلک ګیلې کوي بیا رسم و رواج سره چلیدل غواړي نو رسم و رواج بې حیایي ته وایي
څه مقصد دی؟ د بې حیایي سره ژوند تېرول غواړي. الله پاک چې دا د پردې حکم نازلو نو هغه ته د مسلمانانو د انسانانو د معاشرې علم نو چې دا خلق به څنګه معاشره تېروي. د الله پیغمبر چې صحابو ته وی نو د الله پیغمبر ته دا علم نو چې د معاشره کې به دا کار څنګه کیږي. صحابي راغی تپوس کوي وی د الله پیغمبر په کور کې زیم او زما لیور دی، مونږ لپاره څه حکم دی؟ نو د الله پیغمبر ته وی لیور خو مرګ دی، لیور خو مرګ دی. لکه څنګه چې سړی د مرګ نه یره کوي، څنګه چې سړی د مرګ نه تختی، د مرګ نه ځان بچ کوي، وی داسې به د لیور نه ځان بچ کوي. اوس موږ به وایو د لیور نه به څنګه پرده کېږي چې کولو باندې راشي. دنیا شی خلق دی د هغو په کورونو کې پردې کېږي، د هغو په کورونو کې ولې نه کېږي؟ نن زمونږ بازارونه آباد دي نو په زنانو آباد دي، که دکانونه آباد دي نو په زنانو آباد دي. دغه زنانه سار ځي ماښام راځي، سار ځي سالم ورځ دا په بازار کې څه کوي؟ د 50 روپو سودا نه کوي، هېڅ ضرورت یې نشته دی، خو صرف د بازار تلو ته خوشحاله ده. ای خور ستا ځای بازار نو، دا په بازار کې ګرځېدل، دا د بازار زینت جوړېدل، دا د دکان زینت جوړېدل، خایس جوړېدل، دا ستا مقام نو. تا خپل مقام ونه پیژن، تا خپل ځان ضایع که، تا خپل ځان ناقدره که. ته د کور بادشاهنه وې، ته د کور ملکه وې، تا باندې کور آبادو، ستا په غیږ کې غټ غټ خلقو تربیت حاصلو، تا خپل هغه کار پرېښو، خپل هغه مقام دې پرېښو، ځان دې په کم دریاب باندې لاو کو، کمې بې حیایي ته ځان حواله کو. دا سوچ پیدا کېدل دا د اسلام مزاج دی. اسلام دا غواړي، د ایمان تقاضا دا ده. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په دنیا کې هم په آخرت کې هم د ټولو نه کامیاب زنانه ده، او عجیبه خبره دا ده چې دا د ټولو نه غټه تاجره زنانه ده. د پیغمبر علیه السلام سره رابطه په څه وه؟ خپل مال ولور کوي، زما دا مال ویسه په دې کې تجارت وکړه. عام زنانه نه ده، تاجره زنانه ده، مالدار زنانه ده. خپل مال باندې ګټي، هغه خرچه کوي. پیغمبر علیہ السلام چې لاړ تجارت وکړ، واپس راغی، غلام نه تپوس وکړ وی سړی څنګه؟ واغوی غیر معمولی سړی دی، وریځې پې سورې کولې، ونې ورته راښکته کېدلې، څه عجیبه سړی دی، موږ داسې سړی نه دی لیدلی. منافع هم د مخکانې نه ډېره شوې ده. نو حضرت خدیجه ته د نکاح پیغام ولیږه، او د الله پیغمبر ته لا پیغمبري نه ده میلاو، نبوت نه ده میلاو، 15 کاله بعد به نبوت میلاویږي. دا څومره دوراندیش زنانه وه چې د پیغمبر علیه صلات وسلام دا صفات د خادم نه د غلام نه تپوس کړي دي، او دای اندازه لګولې ده چې دا څومره لوی انسان دی. څه ملاقات سره نه دی شي، څه مجلس سره نه دی شي، خبرې نه دي شي. مال غلام له ورکړ دی، غلام پیغمبر علیه السلام سره ملګری تللی دی او مال خرڅ کړ دی، واپس تجارت نفع راوړی دی، دغه غلام ته ورکړی دی، غلام حضرت خدیجې ته ورکړی دی. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د دنیا او د آخرت هغه کومه زنانه ده، هغه کم نارینه دی چې د دې د مقام مقابله به وکړي. په کور کې دننه د کور په چار دیوالۍ کې دا مقام حاصل کړی دی. صحابه کرام وی موږ به یو مسله کې پریشانه شو چې د دې حل به صحیح وي. موږ به لاړو، د حضرت عائشې دروازه به موټه کوله، د پردې دننه نه به آواز راغی، زما کم یو بچی په دروازه دی. بار نه به صحابي آواز وکړو فلان کې، وی ها څه مسله ده؟ وی په دې خبره کې تا د پیغمبر علیه السلام نه څه اورېدي دي؟ هغې به وی او د الله پیغمبر داسې فرمایلي، د امت رهبري، د امت رهنمایي کوله، په پرده کې دننه کوله. او په خپل زمانه کې دا د ټولو نه سخیانې زنانه وي. خپل کاروبار یې کو، غلامان یې آزادول، د یتیمانو کفالت او تربیت وې کول. یو ځل په خپل روجه ده، ډیر شی مال صدقه کو، غوښې صدقه کړې،
آخر کې ورته خادمه وی مورې ستا نن روژه ده روژه ماتې دپاره خو به دې څه پرېښی وی ښه څه پاتې نه شو هغه وی نه وی دا ټول پاتې شو وی دا چې موږ صدقه کړل دا ټول پاتې شو وی ځکه الله قرآن کې وی چې ما عندکم ینفد وما عند الله باق وی تاسو سره چې څه دي دا فنا کېدونکي دي ختمېدونکي دي الله په دربار کې چې تاسو څه ولیږل هغه باقي پاتې کېدونکي دي وی دا موږ چې د الله دربار ته ولیږل بس دغه باقي پاتې کېدونکي دي دا به باقي پاتې او دا موږ چې څه ورکړل بس دا ختم شو نو دې زنانو د نبی په کور کې په پرده کې د امت رهنمایي کړې ده موږ خپل مقام وپېژنو خپل ځان وپېژنو د امت رهبري وکړو د خپل اولاد تربیت وکړو زمونږ په اکابرین علماو کې یو بزرگ تیر شوی دی دا خپل پلار سره روان دی د شړشمو فصل لګېدل دی आवाज نه ځي ها اوس وګوره برابر شو आवाज د شړشمو فصل لګېدل دی نو د پلار خیال نو په بې خیالۍ کې لاس په شړشمو پورې ولګېد نو یو دوه سوکي یو دوه غندلې یو دوه ګلونه یې د شړشمو وچوکول او په لاس کې ځان سره لګیا دی هغې باندې لبې کوي لږ ساعت مخکې تیارتاو شو زوی پاک قضې ودرېد پلار روان دی چې شاته یې وکتل زوی نشته دی واپس راغی چې واپس راغی وکتل زوی د فصل په منځ کې ولاړ دی وی بچه زه ستا نه هغه ځای پورې ولاړم او ته دلته ولاړې هغه وی د دې شړشمو چې کوم دا فصل دی د دې مالک انتظار کوم وی ته سره څه کوي څه ضروري خبره ورته کوم وی څه ضروري خبره وی ستا خیال نو او په دې ځای کې دا دوه بوټي د دې نه تا دا ګل وشوکو دا غندل ته وشوکوله دا خو زمونږ فصل نو دا خو ناجایز دی نو که دا مالک اجازت راکړي نو ډېره ښه ده کنې موږ به د دې تاوان ورکو پلار حیران شو چې دا تربیت خو ما نه دی کړی وی بچه دا خونه درته چا کړې ده وی دا په کور کې مور راته ویلي دا د مور تربیت دی هغه بچې هغه زمونږ د غټ غټو ولیانو د اکابر علماو بیا استاد تیر شوی دی دا لوی خلق اسې لوی نه جوړېږي د دې نه وروسته د چا تربیت د چا دعاګانې د چا فکرې الله پاک د اولاد نه لوی انسانان جوړ کړي غټ انسانان جوړ کړي عظیم انسانان جوړ کړي فکر پکار دی سوچ پکار دی نو موږ خپل سوچ بدل کو دا دنیا فانی ده ختمېدونکې ده وره زمونږ مشران پلرونه د چا نشته دی نو یو وخت کې ژوندي و که نن نشته دی میندې ژوندی وي نن نشته دی نیاګانې ژوندی وي نن نشته دی په تاسو کې به ډېرې داسې چې د هغوی به بچي مړی د چا به ویرونه مړی د چا به رونه مړی خو دا ژوند فانی دی که نه تللی که دا فانی نه وی زمونږ نیکونه به ژوندي وی زمونږ بچي به ژوندي وی خو دا دنیا ده راتلل په نمبر دی تلل بې نمبره دی اول به پلار راځي دنیا ته بیا به وروسته زوی راځي خو ډېر شی داسې قبرونه دي چې پلار وروسته وفات دی زوی مخکې وفات دی په قبرستان کې داسې ماشوم قبر شته دی چې د هغه عمر صرف یو ورځ وه او داسې بوډا شته دی چې 100 کاله عمر و دا زمونږ دپاره عبرت دی په خپل لاسونو باندې موږ غسل ورکو په خپل لاسونو باندې کفن اچو زمونږ په غیږو کې د خلقو ساګانې خیجي د دې نه بل به غټ نصیحت څه شی کېدلی شي د څه شي نه به نصیحت اخلو څه شی به موږ ته دا وایي چې دا ژوند فالتو دی دا ژوند بیکاره دی دا ژوند ختمېدونکی دی د آخرت ژوند همیشه دی او د آخرت هغه ژوند دا جوړیږي د دنیا په ژوند که د دنیا په ژوند د آخرت ژوند جوړ که همیشه دپاره به مزې کوي او کنه د دنیا ژوند په تماشو کې تیر شو په لهو لعب کې تیر شو په لب کې تیر شو په تماشو کې تیر شو نو د قبر ژوند د حشر ژوند د آخرت ژوند دا به ټول په عذاب کې تیریږي دا به ټول په سختو کې تیریږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته داسې آسان اعمال ښودلي چې په هغې باندې زموږ بخښنه کیږي
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل په جهنم کې مې زنانه ډېرې ولیدلې. صحابیاتو تپوس کوي د الله پیغمبر زمونږ د زنانو په جهنم کې د زیاتو کېدلو وجه څه ده؟ وې دوه کارونه کوئ، د خاوند نافرمانی کوئ، لان تان ډیر کوئ. بس دا دوه کارونه پرېږدئ، جنت ستاسو دی، تاسو د جنت مالکانان یې، خو دا دوه کارونه پرېږدئ. اوس زنانه به د لان تان د غیبت نه څوک منع کړي. د دې په ځای باندې موږ د قرآن پاک تلاوت وکړو، ذکر وکړو. زه د 1400 مخکنۍ خبره نه کوم، د مکې او د مدینې خبره نه کوم. ستاسو په دې محله کې داسې کورونه شته دی چې روزانه په هغه کور کې یو د قرآن پاک ختم کیږي. 5 سپارې یو وي، 5 بل وي، 5 بل وي، 5 بل وي، سار نه واخله ماستنه پورې ختم کیږي. ماستن کینی مشورو کې سبب ته هغه فلان کې 5 سپارې وي، دی به فلان کې 5 وي، هغه به فلان کې 5 وي. د لس سپارو داسې کسان، داسې زنانه، داسې نارینه شته دی روزانه لس سپارې تلاوت کوي. ستاسو په دې محله کې شته دی. زنانه د کور کارونه هم کوي، 10 سپارې خپل تلاوت هم پوره کوي. نارینه خپل مزدوري هم کوي او په 24 غنټو کې خپل 10 سپارې د قرآن تلاوت هم پوره کوي. او داسې هم کورونه شته دی چې د یو رمضان نه بل رمضان، د یو اختر نه بل اختر، په دې کور کې چرته قرآن پاک आवाज نه دی اوچت شوی، په دې کور کې چرته موز رکعت نه دی شوی. داسې کورونه هم شته دی. نو دا کور والا به څه خیر تمه وکړي، د څه د برکت تمه به وکړي. حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنہ اشعری قبیله سره تعلق دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر خوښو. دا قبیله هم خوښه او دا صحابي هم خوښو. دومره خوښو چې یو ځل دی په کور کې دننه تهجد کې ولاړ دی او د قرآن تلاوت کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی او د دیوال ته بار ودرېد. سو پورې چې د تلاوت کو د تهجد په منځ کې د الله پیغمبر بار په گلې کې په کوڅه کې ولاړ دی او د ابو موسی اشعری تلاوت اوري. تر دې پورې چې سبا خطه د الله پیغمبر لاړ. ساره ته وی ابو موسی تلاوت ډېر بهترین و. وزه ډېر وخت په حضرت ته په گلې کې په کوڅه کې ولاړ وی او وی دنه بناغلې وی کور ته بناغلې وی ستا په وجه به زما کور با برکت شوی وی. وینا ستا په قرات کې ستا د قرآن په وینا کې به خلل پیدا شو، ځکه نه راتلم. بیا د الله پیغمبر فرمای وزه ستاسو د اشعرین کورونه پیژنم. وی حضرت څنګه یې پیژنې؟ وی په دې پیژنم چې ستاسو د کورونه د قرآن پاک د आवाज په اوچت आवाज باندې تلاوت کیږي، په دې आवाज یې پیژنم چې دا به د اشعریینو کوري، ځکه خو په اوچت आवाज تلاوت کیږي. او زمون کورونه بس پیژندې کیږي. د ګناه علامات زمونږ د کورونو نه علامات جوړ شوي دي چې دا فلان کې کار چې وکړي هغه کور دا دی. نیک او صالح معاشره جوړول دا چې څنګه د نارینهو ذمواري ده، د دې نه څو چنده زیاته دا زمونږ د دې خویندو د دې زنانو ذمواري ده. خپل د ذموارۍ احساس وکړئ، دا خپل کور د نارینهو د بچو تربیت وکړئ، خپل کور نه د جنتیانو کور جوړ کړئ، خپل معاشرې نه د صحابه معاشره جوړ کړئ. اعمال نیک اعمال دا په خپل کورونو کې ژوندي کړئ. او زمونږ دا راتلل دا مجلس دا هم د دې دپاره چې موږ دا فکر ویسو چې موږ له څه کولی او زمونږ ذمواري څه وه. صرف دنیا صرف کور سنبالول دا زمونږ ذمواري نه وه، دا خو د هر زنانه کوي، دا غیر مسلمه زنانه هم کوي. دا هغه هم بچي لوی، هغه هم د کور کارونه مارونه کوي، موږ هم کوو. زمونږ او په هغو کې څه فرق شو؟ بیا موږ به د ایمانی اعمال د ایمان سره د نیک عمل سره به ټول خدمت د کور کارونه هم کوو او په نیک اعمالو باندې به خپل کور هم آبادو. نو الله رب العزت دی موږ ته د عمل توفیق نصیب کړي. تاسو چې کومې راغلي الله پاک د ستاسو دا ناسته دا راتلل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.